بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ډاکټر پیر نعیم. زه مخاطب یم د خپل یوټیوب چینل نه ستاسو سره. نن زه ډېر په یو اهم پوینټ باندې ډسکشن کوم. په دا دومره اهم ټاپک دی کو په دې باندې زه پورا 2 غنټې هم ډسکشن وکم نو آی تھنک بیا به هم کم وي، ځکه زموږ د معمولی غلطۍ نه موږ څومره نقصان تور مخامخ شو هغه به تاسو ته ایډیا وشي د دې ویډیو په اینډ کې. نن به زه خبره کوم چې د ماشومانو دپاره څومره ضروري دی هغوی ته مور چې کله خپل پی ورکوي. د مور خپل پی د ډبي پی په دې کې څومره فرق دی او د دې څومره نقصانات دي که مور خپل پی نه ورکوي، ځکه چې زموږ د څو غلطو د وجې موږ د دې نه ماشوم محرومه پاتې کو. په هغې کې یو غلطي دا هم ده اکثر چې کم ماډرن یا چې کم وس خلک دي نو د هغوی دا سوچ دی چې ماشوم ته د خپل پی د ورکولو سره د هغوی وجود خرابیږي، یعنی د مور وجود خرابیږي. نو داسې کنسپټس دي. د دې نه علاوه چونکې د ډبي پی یا فیډر سره پی ورکول چې دي هغه کمپیریټیولی یو اسانه طریقه ده. صرف فیډر ته پاوډر اچول وي، اوبه ورسره واچوي، مکس یې کړي او ماشوم ته ورکول وي، نو دا ایزي طریقه ده. نو دا هم یو غټه وجه ده چې مدرس خپل پی نه ورکوي ماشومانو ته. دریم چې چونکې زموږ په فیملیز کې داسې کوآپریشن نه وي د مدرس سره، چې مدرز مونږه انکریج کو، مدرز مونږ موټیویټ کو چې تاسو ماشومانو ته خپل پی ورکوي، د مدرز مونږ د خوراک خیال وساتو. نو دا هم یو ریزن دی چې ډیر ماشومان د دې نعمت نه محرومه پاتې شي. نو ډیر زیات ضروری دي دا پوینټس او ډیر زیات اهم دي او د دې د وجې مونږه ماشومان د ډیرو غټو غټو بیمارونو بچ کولی شو. نو راځئ نن مونږ خبره کوو په دې باندې چې هغه مدرس چې کم ماشومانو ته خپل پی ورکوي هغه ماشومانو کې د کمو بیمارو چانسز یا ریسک چې دی هغه کم شي، یعنی هغه بیماری به بیا په دې ماشومانو باندې اثر نه کوي یا به پې راځي نه یا به پې بار بار اټیکس نه کوي. په دې کې د ټولو نه اولنۍ چې کوم بیماری ده هغه د آستما. ټول هغه ماشومان چې کوم د مور پی اخلي نو هغوی کې د آستما چانسز ډیر کم وي، یعنی ریسک کم شي. په دویم نمبر باندې چې کوم دی هغه اوبیسیټي ده، یعنی موټاپه ده. موټاپه تاسو په خپله باندې سوچ وکړئ چې موټاپه په خپله باندې یو د بیمارو یو ګروپ بیا اختیار کړي په آخره کې، یعنی موټاپه په خپله باندې هم یو بیماری ده، خو د دې سره بیا نورې ډېرې بیماری چې دي هغه لینک دي. نو هغه ټول ماشومان چې کم د مور پی اخلي نو هغوی کې د موټاپې چانسز هم کافي کم وي. بل چې کم په دې کې دی هغه ټایپ 1 ډایبیټیز دی. ټایپ 1 ډایبیټیز دا یعنی شوګر دی. د شوګر 2 اقسام دي، ټایپ 1 دی، ټایپ 2 دی. ټایپ 2 چې دی هغه په مشرانو کې ډیر کامن دی. ټایپ 1 هم د شوګر یو قسم دی. هغه ماشومان چې هغوی د مور پی اخلي نو هغوی کې د ټایپ 1 ډایبیټیز یعنی د شوګر ریسک کم وي. د دې نه علاوه سویر لوور ریسپیریټري انفیکشنز چې کوم دي، یعنی د سینې بیماری، بار بار سینه زخم کېده، د سینې مختلف قسم الرجیز، د دې بیمارونه ماشومان کافي محفوظ وي چې کله دوی د مور پی اخلي. ورسره چې کوم نیکسټ بیماری دی هغه د کولمو بیماری دی، یعنی ګیسټرو انټسټینل انفیکشنز. د هغه ماشومان چې کوم د مور پی اخلي نو د هغوی نظام هضم چې دی دا ډیر مضبوط وي، ښه کار کوي او د دوی ډایجیشن ټیک وي، دوی ته بار بار خېټه نه خرابیږي، بار بار الټی نه کوي، صحتمند وي. نو دا هم یو ډیره غټه فایده ده چې کم ماشومان د مور پی اخلي نو هغوی ته بار بار خېټه خرابېده نه راځي، بار بار الټی نه راځي او د هغوی نظام هضم ښه وي. د دې نه علاوه یو کنډیشن دی اوټایټس میډیا، اکیوټ اوټایټس میډیا، یعنی د غوږ زخم لګېده چې د غوږ نه پکې پیپ روزي. دغه بیمارونه ماشومان محفوظ وي چې کله دوی ته د مور پی میلاویږي. ورسره یو بل کنډیشن دی چې هغې ته مونږ نیک وایو په خپل زبان کې، یعنی میډیکل ټرمینالوجي کې هغې ته نیک وایي. نیکروټایزنګ انټیروکولایټس دا هغه ماشومانو کې کیږي کم چې د وخت نه مخکې پیدا شي یا چې د چا وزن کم وي. دغه ماشومان چې کوم دي دوی ته کومونګه د فارمولا ملک یا د ډبي پی ورکوو نو د هغې سره د دوی کولمې چې دي هغې کې یو کاینډ اف تاسو ویلی شئ چې زخم وشي او کافي یو سیریس کنډیشن دی. نو ماشومان د دغې نه هم بچ کېدلی شي که دوی ته د مور پی میلاو شي. او ایون چې غټو بیمارو خبر وکړو نو د مور د پیو سره ماشومانو ته چې دی د کینسر نه هم محفوظ وي. سرټن داسې ټایپس دي د کینسر، لیوکیمیاز، لیمفوماز چې کم ماشومان د مور پی اخلي نو دوی د هغې نه هم محفوظ وي. اوس راځو هغه فواید، هغه فایدې چې د کمې نه مور ته فایده وي. کو فرض که مور ماشومانو ته خپل پی ورکوي نو مور ته د دې څه فواید دي، د مور وجود ته د دې څه فواید دي، نو اوس د هغې په باره کې یو څو خبرې کوو.
د ټولو نه اولنۍ خبره چې دا هغه دا ده چې هغه موریانې چې کم ماشومانو ته خپل پی ورکوي نو د دوی کې د های بلډ پریشر ریسک چې کم دی دا کم شي. دویم نمبر باندې شوګر دی، هغه ټول مین دی مدرس چې کم دی چې کم ماشومانو ته خپل پی ورکوي هغوی کې د شوګر چې کم ریسک دی نو هغه کم شي. دریم نمبر باندې اوورین کینسر دی، یعنی کم چې ریپروډکټیو سیستم دی، یعنی د بچو د پیدایش چې کم سیستم دی په هغې کې اوورین کینسر یو کینسر دی. هر تمام هغه مدرز یا هغه مین دی چې کم ماشومانو ته خپل پی ورکوي نو هغه د دې کینسر چې کم ریسک دی هغه کم شي. د دې نه علاوه لاست بټ ناٹ د لیست چې کم اینډ کې یو ډیره غټه فایده ده، هغه ټولې موریانې یا هغه ټولې مین دی چې کم ماشومانو ته خپل پی ورکوي نو هغوی کې د بریسټ کینسر چې دی د دې ریسک هم کم شي. وس دا ټول فایدې چې مونږ وګورو نو آی تھنک چې د دې سم د دې باوجود مونږ خپل ماشومان د دې نعمت نه محروم ساتو نو دا څومره غټه غلطي مونږ کوو. د معمولی غلطۍ د وجې یا د خپل سستۍ د وجې چې مونږ ته د ډبي پی ورکول ډیر آسان وي او د دې نعمت نه ماشومان محروم وساتو نو دا یو ډیر غټ نقصان دی د ماشومانو دپاره هم او د مدرز دپاره هم. نو د دې د وجې نه دا ویډیو ډیره اهم ده، دا لازمي شیر کې د یخنۍ موسم روان دی او ماشومانو ته بار بار الرجیز کې دا بار بار د هغوی مختلف قسم د سینو بیماری راتله، نزلې زکام ټوخي لګېده نو چې د یو سیز دپاره یو نیچرل لار موجود ده نو مونږ ولې په هغې کې داسې غلطۍ وکړو چې مونږ د هغې د وجې خپل ماشومان هم په ریسک باندې پرېږدو او د زنانو صحت ته هم په هغې کې نقصان وي. نو د دې د وجې نه تاسو ټول فیملی ممبرز سپیشلی چې کم مرد حضرات دي هغوی ته پکار دی چې خپل لیډیز یا خپل چې کم د هغوی کوروالی دي هغه سپورټ کړي، د هغوی په خوراک باندې فوکس وکړي او که داسې ماشومان وي نو چې هغوی ته د مور پی لازمي میلاو شي. نو د دې په وجه باندې به دا ماشومان د دې غټو غټو بیمارونو محفوظ پاتې شي. د دې د وجې تاسو ټولو ته کافي فایدې میلاویږي، هغې کې ډېرې فایدې دي. زه ما سره به ټایم دومره نه وي چې هغه زه ټولې منشن کم، خو لکه ستاسو بار بار هسپتالونو ته تګ او بیا هسپتالونو کې تاسو ته پته د څومره مشکلات وي، ستاسو هلته پیسې لګي، ستاسو هلته وخت ضایع کېږي، ستاسو هلته په ماشومانو تکلیف تېرېږي، ستاسو هلته په کورواله تکلیف تېرېږي. نو د دې نه ښه خبره دا ده چې تاسو هر هغه کار وکړئ چې د کم سره د بیمارۍ ریسک کم شي. ویډیو د خپل رشته دارو سره هم شیر کولی شئ او دا یو آګاهي میسج دی د ټولو سره شیر کړئ چې ټولو ته د دې په باره کې معلومات وشي او دا یو صدقه جاریه وګرځي. ډیره مننه ستاسو د کتلو. تھینک یو. الله حافظ.